هغه وخت کې یو صحابي دی حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه. بادشاہ بطور د تواضع حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه د هغوی ملګرو له دعوت وکړو. قالین سجاو شوی دی اور یو عجیبه قالین دی، هر قسم خوراکونه پکې دي، شاهانه قالین دی. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه ناست دی. دې کې د حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه د لاس نه لقمه کت ارتاوه شوه، رڼۍ ته کت ارتاوه شوه. حدیث پاک کې راځي اذا وضع احدکم لقمه، کله چې ستاسو د لاس نه یو سړی روټۍ خوري او لقمه کت ارتاوه شي نو دله پکار دی چې دا لقمه دې اوچته کړي او که څه ګندګي پې وي هغه دې لرې کړي ودې خوري. لکه عام طور باندې درستخان باندې سړی ناست وي نو درستخان خو پاک وي، معمولي غونډه کې که صدقه پکې وي که لقمه ارتاوه شي د لاس نه ستا نو فورا اوچته که وخوره. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ د لاس نه لقمه کت ارتاوه شوه. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې دا لقمه روالم. خوا کې ورسره ملګری ناست دی، هغه ورته سوالیه نظر باندې ګوري چې چېرته دا کارونه کړي، ځکه دا خو یو شاهي دربار لګېدلی دی، که خلکو مونږ ولیدو وایي به دا څرنګه کم عقل خلق دی، څرنګه بدتهذیبه خلق دی چې لقمه د لاس ته ورتاوه شوه دوباره وچته. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه ورته یو عجیبه جمله ارشاد فرمایي اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء. آیا زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدم د دې احمقانو د وجې نه، د دې بېوقوفو د وجې نه؟ نن موږ تاسو سوچ وکړو صحابه کرام هغه خلک وو چې هغوی د بادشاهانو نه متاثر شوي. نن موږ تاسو معمولي غونډه کې عذر وي، معمولي غونډه کې فکري ته لاړ شو، معمولي غونډه کې ملازمت میلاو شي نو بیا موږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مکمل طور باندې پرېږدو، مکمل طور باندې پرېږدو. عاشق هغه دی جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. عاشق هغه دی چې چېرته ځي هغه خپل پرنګ کې نور رنګ کوي، د هغوی نه اثر نه قبلوي. دا مؤمن نشي کېدی چې هغه کله یو ماحول ته لاړ شي د هغه ماحول نه متاثره شي او خپل شکل او صورت هم پرېږدي، د هغوی شکل او صورت اختیار کړي. د پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هغه وو چې هغوی د بادشاهانو نه دي متاثر شوي. وی فرمایل اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء، دا خو احمقان دي بېقوفه دي، آیا د دوی وجې نه زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدم؟